بعض ائمه تر دې پوری لیکلي دي چې کچا په روزه کې غیبت وکړو پردي بده او له د خپل مفادو لپاره په دې روزه ماتي خلبون چې د په غلط شی باندې نه استعمالای جبابا په غلط شی باندې نه استعمالای دا احتیاط بم کوي د روزي میاشتې ته رمضان وای رمز په عربي لغت کې سوزول ته وای یو شی چې بل شی سوځي دې ته رمز وای علما لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ذکر یې خیدا چې کدی میاشت کې سړی د ایمان په تقاضا باندې روزي ونیوي نو د یو له میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټول په دې باندې سوځي نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دا روزه په ښه احتیاط سره ونیسو څنګه چې روزه فرض ده داسې 15 وخت منظم فرض ده څنګه چې روزه فرض ده داسې چې پیسې ور سره حجم فرض ده روزه فرض ده داسې چې پیسې ور سره زکاتم فرض ده روزه فرض ده داسې چې بل سره دی وړو او درو جماعت یو د پښمنی درکې نه لګي نو هغه سره امدادم فرض ده په یو محله کې یو کور دې پښمنی روزه ونیوا یو کور الله به پیدا ټول محله جهنم ته لګي کپروجه کې یو غریب روجمات نو او په وکتا ته پته ولګی دا او دا غرو جماعت نشتا او تا ول درو جماعت بندوبس نکو الله به پکټول محله جهنم ته بول او دې ته نو چې روزه مونږ او راشي د شپې اپس پسې ودرېږي او صاحب حافظم چې کوزو پاس کیږي غرډه 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 څه چل دی ختم شو ختمونه نخلتي مونږ بیره تبا ده روزه د الله تعالی یو داسې عبادت ته چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی سه بول په منځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرگ جمیل وي په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسیسه بول هر عبادت کې ریا راتلی شي روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی کته پټه او خورم چاته پته بنه دي نو واحد عبادت په ټولو عبادتو کې روزه ده دې کریا نه راځي نو د دې نور ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي عزیزانو یو ټکی بل و تاسو مونږ ټول غریب خلک یو غریب مزدور کار لا چې د کلی خان روټي وکي ا مزدور بسو په جامو کې راځي کی خان ورته روټي وکي او راوي غواړي ا مزدور بچو نواب ورته وکي د ملک بادشاہ یو غریب ته روټي وکي اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو سو دانه داسې په خپل لاس ورکړي نو وزیر اعظم سباله ټول رعیت ته روټي وکړه چې په ما پرون الله ډېر لوی مهرباني کړې ده څو بادشاہ مال په خپل لاس د لیچی دانه راکړه چرته زو چرته د بادشاہ لاس کہاں میں کہاں یہ نگہتے گل نسیم صبح تیری مہربان ما ته بادشاہ خپل لاس د لیچی دانه راک د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټي کوي قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چکیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کی واحد عبادت چې د هغه روزه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به روزه زماله او د دې جزا به ز په خپل لاس ورکوم تاسو ته به دغه روزي ثواب د الله په لاس ملایي یا الله چې د الله لاس بسنګي یو روایت ده چې الصوم لی وانا اجزا به روزه زماده او د روزې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږي الله وایي ته روزې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږي یعنی زبر د روزدار شه دې لنډای بوچي روزه باندې الله بستاش اسی وما یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره زمونږ د کمزورۍ ته ګوره او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره او یو ور درته کوم عزیزانو چې دا ووري نن سبا خو رو جماعتي د پاره د خلکو سس نخري جوړی کړي
خپل علاقې کې چې کوم ځای اوسېږئ دا کوشش به کوئ چې اسې نه چې د روژه ماتي وختي او د چا روژه ماتی نه وي بیا به تباه شئ غرق به شئ په خپل علاقې کې به دا سروې کوئ چې اسې نه چې څوک بې پېشمني پاتې نه شي څوک بې چایو پاتې نه شي نو ته به وایې چې مونږ ځان له چې څه کړي یا به بل له ورکوو دا یو سړي راته بله ورځ مونږ ځان له چې څه کړي یا به بل له ورکوو تا ځان له څه کړي او غټه غوښه به دې پخ کړي ټیپر به دې پکې اچولي چټني مدي مې د هغې د ځان له څه کړي خو خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخوړو امام حسن او حسین ناجوړو چې یا الله که دا دواړه جوړ شو نو مونږ به 3 روزې تا دپاره ونیسو دا دواړه خدای جوړ کړه دواړو روژه ونیوه چې روژه یې ونیوه چې ماښام شو دروازه کې आवाज شو حضرت علی د روژه ماتي سره کجوري مجوري او ستوان دا برابر کړي دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي ادوارو چې ځان له څه بندوبست کړی هغه ټول چت کو هغې دی بار وړ د چا هغه نیکه به وکړي ملا به وکړي یا به پیر صاحب وکړي یا به ګیرور صاحب وکړي یا به اتي صاحب وکړي د چا مور به وکړي زه به داسې وکړم سبا له بیا روژه کړه په نهاره چې بیا یې روژه کړه چې ماښام یې بیا څه کجوري وغیره تیارې کړې بیا دروازه کې آواز وشو چې یتیمان یو د روټۍ د رکب نه لګي بیا حضرت علی هر څه اوچت کو بارې وکړه بی بی فاطمه هم ورته داسې نه وایي چې دا څه کې مونږ به نه خورو نه فاطمه وا که نه خاتون جنت وا که نه مونږ به د دې خپلو امبرسرۍ میخې چې ساتلي دي په کورونو کې دې ته به داسې وکړئ تاسو په ایمان ووایئ زه به وکړم تاسو به وکړئ په 3 ورځ بیا روژه شوه چې بیا روژه شوه چې بیا ماښام تیاری وکړو بیا دروازه کې آواز وشو چې اسیران یو د روټۍ د رکب نه لګي بیا هر څه اوچت کول قرآن راغی یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا قرآن راغی دا په وفای په نظر ولې وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ به شر به په ټوله دنیا خور او بیا روټۍ وخوړله په چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایي څه انما نطعمکم لوجه الله روټۍ م خدای دپاره در باندې وخوړله لا نريد منکم جزاء ولا شکر بدل یې در نه غواړو نه شکریه در نه غواړو خدای دپاره در باندې نفلي روژو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره اوس فرضي روژه د عزیزانو په علاقه کې به دا سروې کوئ څوک بې چایو پاتې نه شي بې روژه ماتي پاتې نه شي بې پېشمني پاتې نه شي کینې ټول علاقه به پې الله ونیسي دا به تاسو ومنئ چې زموږ د دې ملک د پاکستان شري ډلې حج ته ځان سره جیب کترې بوځي دی ورته ناست دي او هغې ټوله ورځ د حاجیانو نه جیبونه کټ کوي او جی راشي چې ما نه دومره پیسې رانه ورکې شوې یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې بل راشي دومره را په مکه کې یعنې دا به تاسو ومنئ چې زه په سن 65 حج ته تللی وم او چتره یې وراسه د بیت الله شریف په خوا کې مې کېښود زه په مونځ ودرېدم او زه ورته اوس په مونځ کې ګورم او یو سړي اوچته کړه او منډه یې نو مونځ مې ورپسې ماتولی نه شو بجوې نو عزیزانو زما عرض دا دی چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي او مه په دې تمه کېږئ جومات له دې یو کجوره راوړه 50 کروړه کجورې ثواب دی او پیکورې دې که راوړې او دومره ثواب دی پکې دا پیکورې میکورې به ټولې په دې کونه درو منډلې شي جهنم ته به دې روان کړي پیکورو میکورو خبرې نشته تاسو خیال را د دې حق عمر له بیړه تباه او یو غرور د دې هلکه دا تاسو د جمعې په ورځ ښځې نه راپرېږدي که څه چل دی یعنې امیان په 12 بجې راغلي دي او مولیان په 1 بجه راځي جومات دا به هم سبا د جنت ټیکهدار څه علاج به یې کېښوده نو ټول غرق هسې دا د جنت پاس ما ستاسو مخکې چې شروع کړی دی شاید چې دا ما غلطي کړې ده مونږ ته ګوره او جنت ته ګوره یو د جنت خدای قسم د یو بوټي قیمت که دا ټول پاکستان ستا شي او دا ټول پاکستان ورکې نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه کړي وګورئ په سورت رحمان کې
ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې په ګناه قادر شو په ګناه ودرېدی او زړه کې دی ویلې چې وای د دې خو به خدای تپوس کوي او رستو شوې ګناه باندې دې قدرت راغی او رستو شو نو الله وی دې سړی ته به انعامي زد دو جنت ورکو چې په ګناه قدرت راغی او ګناه نه رستو شوې انعامي دو جنت ورته ورکو په دې جنت کې بدځي فيهما عينان تجري ان یو دوا چینی به پکې داسې بجاری وي سترګې به پکاتو ورته په خود نه مړي میوه به پکې سي فيهما من كل فاكهة زوجا ان د هر قسم میوه به په دوه قسمه یا دلتا د خاور بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي التبت سے چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیاب والی وی دی جنتیانو په فرشونو باندې تکیاب والی لکه دا دلتا ز باجوړ ته تلو منو خان سره چې ملو شونو ار یو سړی به چراتلو صادر به ځان لاندې کولو پس مکه به کې ناستو خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کې ناست زړه کې او یاریدم چې اوس ما ته نو وای چې کوشه دې کټ نه خان خو خان دې کړه موږ دې بالا معنی کوم ډیر دی دا نو چې خانان کوسو کې سپید لوګي مړ کیږي نو ما چې اوس ما ته نو وای چې کوشه دې کټ نه او چار دې خیمه ته هغه غونو کو هر یو چې راځي قادر ځان لامي په زمکه کې ما یو نه غړي غونډه پته تاسو کوي دلته چې خان کټ کې ناشتي نو مونږ نشو کې ناشته دا د خان بی عزتی ده او هغه داسې متکی ته ډډه والی و باندې تپوس کول څنګه اعلان صاحب هي شته تاسو ولاکه کې خانان کنه شته کنه نو باجوړ نه چې هغه زرا تختیدل بیا نه تل نو دلته تا د سړی په مخ کې متکی ته ډډه وال نه نصیب کیږي اول تبڅکه متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیاب والی دی جنتی پاغ فرشونو باندې چې داغه سټ بدر خمشنو غټو نوی وجنل جنتین دار ان الله بیا د جنت نعمتونو به څنګه تا به د سټ والی کیلا خرم هغه بوټه با کیلا په خپل سپیده کې او بوټه به دومره روغت شي استاد خلیله به کېله تیار وروړي تا بلا سونه داسي انار خرم بوټه به انار صفا کی او استاد خلیله به وروړي داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چرته شته په دې ټول کائنات زما عزیزان بیا بتوې چندا زه د بوټي د لاس شې نه خرم مال د خادمان سپین کی اورا دی وړي په تالی کې دی راته پیش نو الله ته وای و جنت کې به خادمان داسې خستوي اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا د جنت خادمان به دومره خستوي چې تو ورته وګوري نو تبوي چې د ملغلري نه چا تار وسته دی یو د بل د پاسه ټپکاوي دومره خسته به لکه ملغلري اوس خو مونږه خسته نه یو نو خادمان بلا څه خسته او بیا چې د چا خادمانی داغه د شکل ته وګورئ تاسو دار اورز د اخبار کې ګورئ کنه د ملک حکومت خلق چي دي دي بوتاړونو ته وګورئ یا د خپل شکلونو ته داسې په شیشه کې لګ لګ ګورئ د جنت خادمان بداسي اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ته چې ورته وګوري ته به چې ملغلرو نه چاتار وسته یو د بل د پاسه ټپکای جانب څنګه غوستي د شنور خم عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اسائر من فضه فلاس کې به کنګڼه چولی د خادمان د زرو چې په کوم لاس تعالی تعالی پیش کړي چې فروټ پکې پرې کړی دي یا روټای پکې تیار ده پاغه لاسونو کې به کنګڼه مچولی او شکلونه به هم د بلغلرو پشانی نو ته چې هغه ته وګوره هغه روټای نه به موړ شي کنه وای کنه خلیخم ټتی نه نسی پتا ما ورته ناستی دی بس په پړق جنت ته ورن نوځي خادمان به داس یا الله ته رحم وکي
چې غلامان او خدمتگار د جنت بداسي وي چې حوري به بیا څنګه بیا الله ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي د روزدار سړي د خله وګمه چې کومه ده د لوګي نه چې په کوم خله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبرو نم خلق ته خدا خپل خله د یو غریب سړی خان ته ورنږدې کې او داسې چې ورته وکي ان بوج لوی د خوار کا خله کې غول نیولي وي به ورته کنه او الله څه وایي روزدار د خله وګمه چې دا ما باندې د مشک او د عنبرو نم خلګي لعنت په داسې قوم وي چې دا الله د شفقت ته وګوره الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره دا الله د مهربانو ته وګوره او د انسان د بغاوت ته وګوره د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته لوی باغی چې دی هغه انسان په کار خداو چې دا الله یو مهرباني یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې و چې زمونږ دا قوم چې دی دا اپریدي قوم دی نو اپریدي چې دی تحصیلدار او ډیپټي صاحب نډیر داسې جار او قربان کی نو زمونږ یو خپل هغه چرته تحصیلدار لا کوړ ته ورغله نو تحصیلدار به ورته را پاسې دلې ورغاړي وته به یو املا بیا ولا ټاپ ور کړی بیا ورته ویل چې کورسای کې تشریف کړه نو دې چې کور ته راغی نو خزي ته وی چې وا خزي تحصیلدار صاحب لا چې راغله ناصر او ته په کورسای کې راپورتاش اور غوړې وته په دې ملې وټپاوله او بیا ورته وی چې په دې کورسای کې تشریف کړه نو خزي په دې تشریف پوه نشم چې دا تشریف څه شي لای نو خزه ورته وی چې دا د غلو ځای له تشریف یې کنه وی چې ته وګوره نو د ما د غلو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې وتا او په کورسۍ کې کېنه او سپریدي خود سي په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به پتا مینه او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا په د مسقال ذره عمره پروا نه لري تاسو خیال تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع د بندگان یو الله پرې خېده الله تاسو پرې او په قیامت کې بم دا چلو شي چې کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها زما قانون در تراغلو او زما قانون تغییر کړو او پرې وخو کذالک اليوم تنسى نن مام ته پرې او هیر میکړي چې تا زهیر کړو ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړ عزیزانو یو ذات سره لگاو اور سبستاش ما تاسو ته خبره کړو روزه زما ده او د دې جزا به په خپل لاس ورکو یو روایت دا ده چې الصوم لي وانا اجزا به روزه زما ده او د دې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږي الله و استاد روزي په بدل کې به زدر کړل کېږي اندازو کوي د یو روزي په بدل کې الله بستاش نو چې الله ستاسو د خدای ټوله خدای ستاسو وکړي